بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. په د نن ویډیو کې زما د یو سټوډنټ ما ته بیګا کال لاغلی او هغه په یو کې دی، خضر نومې دی. هغه ما سره خبرې کړې وي او هغه هم راته ویلې او د هغې نه مخکې یو ویډیو ویل ده، هغه په فیسبوک باندې یو کس کړی ده او هغه هم همدغه جړه فریاد کوي د دې منی ایکسچینج په باره کې چې په دې منی ایکسچینج کې کم په بیرون ممالک کې زموږ اوس پاکستانیان دي، نو الته چې کم کرنسی ریټ ته او په هونډیانو کې چې کم کرنسی ریټ ته په هغې کې ډېر زیات فرق دی. نو ما ته زما هغه سټوډنټ بیګا ما ته دا خبر وکړه چې سر په دې باندې یو ویلاګ وکړې او مونږ وایي اوس پکې خوېږو او هغې وجه دغه ده. هغه ویلي چې اوسه پورې به وي سر زه په یو کې یم، وی ما نه به په 270 په 265 266 267 باندې به وي ما نه تقریبا یو پونډ اغستو. نو زه به لاړم منی ایکسچینج ته، وي په قطار کې به ورته ودرېدلو، وي بس کله به زموږ نمبر راغی هغې نه پس به وي رانه پیسې واغستلې او دلته به وي زما والدینو ته میلو شولې. اوس وی راته د کلي نه کسان ټلیفون کوي او هغې هم راته وي چېرې په 280 سره زما شو، په 290 سره زما شو او وی دلته د دې منی ایکسچینج سره نږدې وي د هونډیانو والا چې کم آفیسز دي، وایي هغوی یې په 305 باندې اخلي او مکه یو پونډ دی او پکې 30-35 روپو فرق دی. نو دا د پاکستان خزانې ته په انتها باندې نقصان دی چې د بینک په ترو باندې پیسې رانشي او د بینک په ترو باندې پونډز یا ډالر یا ریال یا درهم رانشي او هغه د هونډې په غیر قانوني طریقې باندې راشي. په دې باندې ملک ته ډېر سخت نقصان رسیږي، ځکه چې هغې باندې انډیویژولز چې کم خلک وي او انفرادي کسان چې کم خلک دا بزنس کوي او هغوی ته فایده میلاویږي، ملک ته په هغې باندې فایده نه میلاویږي. چې کله د منی ایکسچینج په اتورایز طریقې باندې د بینک په ترو باندې کله دا پیسې پاکستان ته ورسیږي، نو پاکستان ته په هغې کې فایده وي او هغې کې په بینکونو ته هم خپل کمیشن میلو شي او خلکو ته هم ښه په اسانۍ باندې هغه پیسې میلو شي. خو اوس چونکې دا ګیپ دومره زیات دی چې د هغه ځای پاکستانیان اوس دا سوچ کوي چې یاره په دې کې خو تقریبا د 30-35 روپو فرق دی او دا په یو پونډ کې یا دا په یو درهم کې یا دا په یو ریال کې یا دا په یو ډالر کې دومره فرق دی. دلته اوس په پاکستان کې په 225 باندې د ډالر ریټ دی او په سټیټ بینک کې 225 باندې تا ته ډالر نه میلاویږي، په اوپن مارکیټ کې 255 پورې 256 57 58 تر د 60 پورې تا ته اوپن مارکیټ کې میلاویږي. په دې باندې مخکې ما یو ویډیو کړی و، هغې کې ما دا ګزارشات ستاسو په مخامخ باندې ایښي، خو دا اوس چې کومې خبرې مخې ته راللې دا انتها باندې خطرناکې دي او دا زموږ دپاره یو المیه ده، دا زموږ دپاره اوس په دې وخت کې ګمبیر صورتحال سره موږ هم مخ یو او ملک هم مخ دی. په دې وخت کې د ملک مرسته پکار ده، په دې وخت کې دې خبرو ته نه دي کتل پکار چې یاره زموږ ته پکې 30 یا 35 روپۍ زیاتې میلاویږي. حکومت لم پکار دی چې په دې باندې څه سټپس داسې واخلي چې هغه ځای کې د خلکو د دې هونډې طرف ته دهان لاړ نشي او هغوی په دې طریقه باندې چې په کومه طریقه باندې لیګل طریقې سره پیسې رالیږلي کېږي او پیسې خپلې هغوی په دغه لیګل طریقه باندې راولیږي. نو دا یو مسله وه او دا یو ټینشن یو کریټ کړی دی په دې زمونږ په بهر په چې کوم پښتانه یا کم پاکستانیان هم چې بهر دي هغوی په دې فکرمند دي او هغوی سره د دې خبرې احساس دی. مونږ سره د دې خبرو دومره احساس نشته. ما ته بیګم هغې بعضې خبرې دقسې زما شاګرد وکړلې چې سر وایي مونږ دې ځای کې پریشان یو، مونږ سره وایي دې ځای کې د پاکستان غم دی، وایي مونږ سره دې ځای کې د پاکستان د خلکو غم دی، وایي د دې وړو دا بحران چې کله ووینو، د بجلۍ دا بحران چې کله ووینو یا وی ګورو یا وورو یا د لوډ شیډینګ نه علاوه د چینو بحران شي یا نور شي، نو مونږ وایي دې ځای کې پریشانه شو، ځکه چې وایي زمونږ هم فیملي هملته ده، مونږ هم د خپل فیملیز دپاره وري یو، مونږ هم د هغې دپاره وایي پریشان یو. نو وایي په دغه خبرو باندې بیا دلته زمونږ په کارونو باندې هغه اثرات پرېوځي، ځکه چې مونږ وایي بیا ذهني طور باندې په پاکستان کې یو فزیکلي مونږ په انګلینډ کې یا په نورو ځینو کې یو. نو واکمندو اختیارمندو ته دا خواست دی چې په دې خبرو باندې هم سوچ وکړي، ځکه چې که د روپۍ دوه فرق وي نو بیا هم دونه څه ټینشن نه وي او نه دونه څه مسلې وي او بل قسم هغه هم ګڼي چې یاره د روپۍ دوه فرق ته خیر دی، خو د 30-35 روپو ډېر فرق دی او دا چې کله په سوونو کې شي، دا چې کله په زرګونو کې شي او دا چې کله په لکونو کې شي، دا پیسې او دا فګرز او دا صفرونه دا زیاتیږي. نو په دې باندې خامخا د سړي ایمان هم خوځېږي او په هغې باندې د
پاکستان د جذبات هم بیا خوځېږي نو په دقې وجه باندې بیا هغوی وخویږي او هونډۍ طرف ته لاړ شي او هونډي چې کوم ده هغه غیر قانوني طریقه ده نو نن دا ویډیو ما صرف او صرف د دقې دپاره ریکارډ کوله چې بیګا چې ما سره کوم شاګرد خبرې کړې وي او هغه چې ما ته کوم د تحفظاتو اظهار کړی و او د خپل پریشانۍ ذکر یې کړی نو هغه مې ستاسو په مخامخ باندې ښودله. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.